مولانا اسماعیل صاحب راغلی هغه دومره ښایسته خبره وکړه، دومره ښکلې خبره یې وکړه. مولانا اسماعیل صاحب وی الله رب العزت مونږ له دا سکرین یو موقع راکړې ده خاص طور پر علماو له، چې په دې باندې د علماو دا بیانونه شیر شي، چې خلکو ته فایده وشي، د خلکو د عقیدو اصلاح وشي، د علماو محفلونه به شیر کوي، چې خلک د دین ماحول ته خو راځي که نه، د دین خبرې به شیر کوي که نه. وایي داسې وخت به راشي، داسې وخت به راشي، او ټیک ټاک خبره یې کوله، وایي چې داسې وخت به راشي چې بیا څنګه د عالم ویډیو ورخیږي که نه، یو د هغه ځای نه به یې ډایرکټ بلاک کوي چې بھائی عالم به کې نه پرېږدو. لہذا موقع ده وستې فایده واخله. خو اول به ته زه نه یم تیار، زما سره سکرین شته، پخوا به د مشرانو ریډیو به چلو چې په هغې کې به تلاوت راغی، تلاوت به یې په زوره کړو چې یاره ټول یې واوري، خلک به په ادب باندې ناست وو، په احترام به ناست وو. ټلویزیون به و، په هغې باندې به چېرته د قرآن تلاوت شروع، سوره رحمان به اکثر لګو، یا قاری صداقت علي به راتلو، ټول خلک به په ادب او په احترام ناست. اوس شی عام شو، دونه عام شو چې په موبایل کې څوک سوره یاسین نه پرېږدي، د قرآن تلاوت پکې نه پرېږدي، بل څه نه پرېږدي، صرف چې پرېږدي جو ټیک ټاک زنده وه. نو دې وجې نه بھائی که مونږ دا استعمال ټیک کو، پازیټیو یې کو، د نیګیټیو په ځای باندې به استعمالیږي، به استعمالي که ته ځان مړکي او کچوي او کار سکې، خو دا به استعمالیږي. چې استعمالیږي د استعمال داسې دی چې دا پرېښودی نه شي ته، که ته ډېر ووایې چې یاره مفتي صاحب ته دا ووایه او ته دا ووایه، زه به د هر څه ووایم لیکن په ما نه کېږي. د هغې وجه دا ده چې استعمال یې اوس داسې مجبوري جوړه شوې ده، هر سړی استعمالی. او دا واتساپ خو تقریبا د هر چا مجبوري ده چې بھائی واتساپ باندې زما بزنس دی، زما کاروبار دی، بزنس اکاؤنٹ مې پې دی، دې نه بغیر یې کولی نه شم. زه سودا راغواړم د پلانکي ملک نه، د پلانکي ځای نه، د پلانکي ښار نه لرې دی ځای، ما ته د هغې پکچر راځي، نو ټیک د ته استعمال کا، لیکن په داسې طریقې استعمال کا چې ته فحش ویډیوګانې مه ګوره، ته هغه څیزونه مه ګوره چې غیر ضروري تاله وخت ضایع کوي، د دنیا وخت دلم ضایع کوي او د آخرت وخت دلم ضایع کوي. د آخرت د نعمتونو هم محرومه کړئ او د دنیا د نعمتونو نه هم محرومه کړئ.